محترم مسلمانان رونو دغه تقریب د نکاح تقریب دی. زه عموما دا ذکر کوم چې نکاح دغه یې فطري تقاضا ده، لکه خوراک او څښاک چې څنګه فطري تقاضا ده، او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې ټول انسانان بلکې حیوانات خوراک هم کوي، څښاک هم کوي. بعینه د قرنګ ټول حیوانات او انسانان دی گویا نر او ماده یو ځای کېږي، همدا د فطرت تقاضا ده. انسانانو کې هر کلچر، هر مذهب هغوی په خپل خپل انداز باندې نکاحونه کوي یا په خپل خپل انداز باندې ودونه کوي. که مسلمانانو دی هم کوي او که غیر مسلمانو دی هم کوي. د ټول نه لومړنی نکاح په تاریخ انساني کې د حضرت آدم او د حضرت حوا شوی او د هغې نه بعد دغه سلسله روانه ده. انبیاء علیهم الصلوات و تسلیمات د خپل فالورز ته، خپلو متبعینو ته طریقه د نکاح موافق د شریعت خپل ښودلې ده. نبي علیه الصلاة والسلام چې کله الله تعالی راولېږه نو هغه د مکې او د سراونډینګ ایریا په عرف، رسم او رواج باندې نظر واچو. لہذا هغه دا رواجونه او رسمونه دا درې کیټګریز کې تقسیم کړل. یو خو هغه رسم و رواجو چې پای کې د اصلاح بالکل گنجائش نه وي، فرام A to Z. هغه رسم او رواج ټوټلی یو ګنده رواجو. نبی علیہ السلام د روزې اول نه هغه رواج ختم کړ، لکه عبادت الاسنام، شرک او د بتانو عبادت. د دین اور څه بیس او بنیاد خو نو سوای د دین چې د پلار نیکه رواج دی. لکه قرآن کریم ذکر کوي وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. او دغه ته رواج او رسم ویل شي نو دا رسم او رواج نبی علیہ الصلوۃ والسلام د روز اول نه ختم کو. او دویم قسم دا گویا هغه رواجو چې دا ټیک ټاک رواجو فرام A to Z د اول نه تر اخره پورې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا انډورس کو، په خپل حال پرېښود او دا د شریعت حصه وګرځېده. او اوس هم په شریعت کې موږ اصول فقه کې یا جورسپروډنس کې ذکر کوو چې د اسلامي قانون او د شریعت اسلامي د دې سورسز دا دوه قسمه دي. یو ته موږ فنډامنټل سورسز او بل ته وایي سیکنډري سورسز. او چې فنډامنټل سورسز دي نو دا څلور دي چې د عام علماو ته هم معلوم دي. قرآن یو ماخذ د شریعت او د قانون، حدیث د نبی علیہ السلام دا دویم ماخذ د شریعت او د قانون، اجماع د مجتهدین او د جیورسټ دا دریم ماخذ د شریعت او قانون، او قیاس یعنی کامن کاز معلومول په یو منصوص او ټیکسچوال حکم کې او بیا هغه حکم اپلای کول نان ټیکسچوال ایشو ته، نو دې ته وایي قیاس. نو دا څلور شیونه دا خو د ټولو ائمو په نسبت باندې مسلم دي. او د فقه اصول فقه په هر کتاب کې دا ذکر شروع کې خطبه الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء المرسلین محمد و آله و اصحاب اجمعین. دا خطبه وي، هغه تمهید دی، پریفیس دی، دی باچه ده. ورپسې فوراً وایي اما بعد فإن اصول الشرع اربعة. د دې نه بعد خبره دا ده چې اصول د قانون دا ګویا څلور دي: الکتاب والسنه واجماع الامه والقیاس. نو دا خو فنډامنټل یا ایلیمنټري سورسز دي. او دویم دي ثانوي سورسز. نو ثانوي سورسز هغې کې علماء کرام ذکر کوي چې یو پکې د آثار الصحابه چې د صحابه اقوال یا د صحابه اعمال سو، نو د هغې نه مونږ یعنې مینز جورس هغې ته نه قوانین راوباسي. او دویم شی هغه پکې د شریعت من قبلنا چې الله تعالی قرآن کې یا نبی علیه السلام په حدیث کې د سابقه انبیاو د شریعت او حکم ذکر کړی، نو که هغې ایکسپریسلی رد کړی وي نو هغه زموږ دپاره سورس وګرځي، موږ د هغې نه قانون راوباسو او هغه اپلای کوو. البته که قرآن یا حدیث هغه گویا کنډم کړی وي نو بیا هغه ماخذ د شریعت پاتې نه دی. او دریم شی پکې د استحسان، او استحسان دې ته موږ پریفرنس، او پریفرنس دا څه شی دی؟ یعنی د قیاس تقاضا یو وي خو د خلقو ضرورت بل شی وي. نو د وجې د خلقو ضرورت نه شریعت اسلامي هغه یو شی جایز کړي. به تا ته یو مثال درکم، لکه دا په زراعت باندې ځمکه ورکول بټایي پر دینا، چې اردو کې څه ته وایي بټایي پر دینا، چې درېیمه حصه به ستا وي ته به کسانې، څلورمه حصه به ستا وي ته به کسانې. دا بټایي پر دینا د دې لپاره بنیادي شی خدا دی چې دا کانټراکټ جایز نه دی.
او ځکه کنټرکټ جایز نه دی چې اجرت کله متعین او معلوم نه نو په دې کې کنټرکټ شریعت کې جایز کیږي نه. نو اوس دې کسان ته چې دا عمل کوي او دې به ګویا اجرت اخلي ځکه دغه درېیمه یا څلورمه دا خو اجرت دی خو د هغې میجرمنټ او لیمټس خو معلوم دي څومره فصل به کوي دا ځمکه دته به څومره اجرت میلاویږي. نو دا خو د شریعت د بنیادي اصل خلاف ده ځکه اجرت خو به کرسي کلیري چې ستا لیبر هغه دومره دی. نو چونکې دا شی خو مخفي دی نو باید چې دا بیټایي پردې نه دا زراعت او مزارعت دا ناجایز شوی وي خو چونکې د خلکو دې ته ضرورت دی او بغیر دې نه دا نظام چلیږي نه. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته استحسان وایي چې د پریفرنس د وجې مونږ د دې جواز فتوا ورکړه او بیا هغه سورس معلوموي چې نبي علیه الصلاة والسلام اهل خیبر یعنې د یهودو علاقه چې کله فتح کړه نو بیا اوس د مدینې منورې نه صحابه خو ورته نشو تللی چې خیبر کې به زمینداره کوله. نو نبي علیه الصلاة والسلام دوی د ځمکه دا چې گویا کله واغسته په جهاد باندې نو بیا یې همدغه یهودو د بټایي باندې ورکړه چې تاسو به دې کې کار کوئ ځمکه خو چونکې رسټیټ شوه او چې رسټیټ شو نو مجاهدینو ته به تقسیمېږي نو دا د مجاهدینو ملکیت دی خو تاسو به پکې کار کوئ او تاسو به پکې نیمه اخلئ یا به درېیمه اخلئ یا هر څه چې وه هغې عمل ته وایي مخابره. امام رحمت الله علیه فرمایي چې نبي علیه الصلاة والسلام د پریفرنس یا د استحسان د وجې دا شی جایز کړو په کیس د خیبر کې. نو درېیم شی د استحسان. څلورم هغې ته مونږ وو استصلاح هغه گویا د استحسان په شان شی د خلوقو نه تفصیلاتو کې فرق دی او دغه سورس د امام مالک په نسبت باندې نور ائمه په نسبت باندې نه هغې ته وایي پبلک انټرسټ چې پبلک انټرسټ دا هم شریعت سورس دی او په دې د دې نه هم قانون هغه به راویستی شي. او بل شی هغې ته مونږ وایو عرف او عادت کسټم او یوزج او کنونشن. او قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي وامر بالعرف ونهى عن المنکر. نو امر بالعرف او عرف وایي کسټم ته او عرف وایي څه ته یوزج ته او عرف وایي کنونشن ته. نو نبي علیه الصلاة والسلام صالح عرف کسټم او کنونشن دا یې په خپل ځای پرېښودو A to Z هغه صحیح و. نو نبي علیه الصلاة والسلام ټچ نه کړو لکه من جمله د هغې څخه یو د بلډ مني په اکسیډنټل ډیث کې هر چیز انټینشنل مرډر دی نو په هغې کې د شریعت حکم د قصاص کول یا ایگزیکیوشن چې څوک کلر دی نو کورټ په باقاعده د پروسیجر لاندې هغه باندې کیس پروسس کوي او گویا د هغه کیس پروسس کولو نه بعد که هغه باندې قتل ثابت شي نو قاضي د هغه متعلق به فیصله کوي چې دی د ایگزیکیوټ شي الا چې د مقتول ورثه هغه معاف کړي یا هغه یې ډیمانډ وکړي د پیسو. نو بیا دا خبره ده خو که داسې نه نو بیا قانون هغه دې ته مجبور دی چې هغه ایگزیکیوټ کړي ځکه انټینشنل مرډر کړی دی. خو ان انټینشنل مرډر لکه په ګاډي څوک چاوو یا د په اوسای باندې ډس کو او سړی ولګېد خطا کې نو دې ته وایي اکسیډنټل ډیث قتل خطا یا جاری مجرای خطا. نو قتل خطا کې بیا ایگزیکیوشن خو نه کېږي خو البته سړی مړ شوی دی سټیزن مړ شوی دی یو ملک یو د الله یو بنده مړ شوی دی. نمبر 2 او نمبر 3 د چا پلار دی د چا رور دی د چا زوی دی د هغې خساره شوې ده بګ لاس شوی دی نو د هغې دپاره بلډ مني به ورکولی شي. اوس بلډ مني به صحیح نو هغه نبي علیه السلام تپوس وکړو د عربو نه چې تاسو بلډ مني یا اکسیډنټل ډیث کې غوسه کړو نو هغه ورته زموږ چیف اوستا نیکه عبدالمطلب صاحب نو هغه د اکسیډنټل ډیث دپاره اولا لس اوښان مقرره کړي وو چې که چا اکسیډنټل ډیث وکړو نو دی به لس اوښان ورکوي د مقتول خاندان ته. نو خلکو بیا هم احتیاط نه کو نو په نیکسټ کیس کې هغه دا تعداد 100 ته ورسو خو بیا هم احتیاط نو. په بل کیس کې 150 ته ورسو نو بیا هم احتیاط نو. خو چې کله نمبر 100 ته ورسو نو بیا عرب وایي دس وی ټو مچ سلو خان به څوک کوي چې په اکسیډنټل ډیث کې ورکي نو بیا خلک محتاط شو چې ډرایوینګ صحیح کوه څوک ونه وي که مړ شي سلو خان به کوم ځای پیدا کړي یو خو په ډېرو پیسو وي نو سلو خان خو ډېر لوی دولت دی. نو نبي علیه الصلاة والسلام تپوس وکړئ تاسو به څه کول نو هغوی ورته یې سلو خان پیغمبر علیه السلام ویل زما خدای ماته ویلي فاذن هو شریعتي ځکه دې غلطه هېڅ خبره نه وه یعنې دا کسټم او یوزج دا بهترین شی و نبي علیه السلام انډورس کړ او دا د شریعت حصه وګرځېده. اوس هم په شریعت کې په ټوله دنیا کې ایویلیوشن کېږي قتل خطا کې البته د امام صاحب په مذهب ایویلیوشن کېږي بیسډ آن دی پرایس آف کیملز او اکارډنګ ټو جمهور امام مالک امام شافعي احمد بن حنبل قاضي ابو یوسف امام محمد رحمهم الله
جمهور دا وایي چې ایویلیوشن په 3 کاینډز باندې کیږي، یا په کیمل باندې 100 اوښانو باندې، او یا په غواګانو باندې 400 غواګانو یا غویانو باندې، او یا په ګډو بیزو باندې چې د هغې تعداد 12 دی. خو امام رحمت الله علیه فرمایي چې هر چې اوښان دي دا اصل بلډ باندې د اصل ایویلیوشن په دې دی. تاسو چې کومه خبره کوئ نو هغه د حضرت عمر رضی الله عنه فیصله ده، هغه ګویا نص او ټکس د حدیث نه دی چې حضرت عمر رضی الله عنه په یو کیس کې 400 غواګانو باندې فیصله کړې وه، ځکه چا چې قتل شوی نو هغه سره اوښان نو غواګانې ورسره وې، خو هغه چې 100 اوښان ایویلیویټ کړل نو د هغې قیمت ایکول 400 غواګانو سره به 400 غواګانې وله ورکړه. او په بل کیس کې هغه سړي سره نه غواګانې وې او نه ورسره اوښانو، بلکې هغه د ګډو بیزو مالک و. نو حضرت عمر ایویلیویشن خو وکړه په 100 اوښانو باندې، خو اوښان نو ورسره نو بیا ایویلیویټ کړې ګډې او بیزې، نو 1200 تعداد ته ورسېد، 1200 ګډې ور ورکړه او بیزې ونه ورکړه. خو بهر تقدیر د حضرت عمر رضی الله تعالی د هغه پریسیډنس دی، نو هغه پریسیډنس صحیح سورس ورکولی دی، هغه وایي دا اوس په قاضي باندې ډیپینډ ده، په کورټ باندې چې په 100 اوښانو ایویلیویشن کوي، که په 400 غواګانو یې کوي، که په 1200 ګډو باندې کوي. نو دې ته ګویا څه ویلی شي هغه رواج چې هغه ټیکو نبي علیه السلام پرېښو. او درېیم دا واده دا یو داسې رواج او کسټم و چې په دې کې ښه هم و او بد هم و، پارشلي ګوډ او پارشلي بیډ. نبي علیه السلام دا ریفارم کړ، د دې پرون یې وکړه، غلطې حصې ته نه کټ کړې. نمبر اول د هغې په ذهن کې دا واچولی دا تاسو د زناورتوب کار کوئ، شل ښځې او 50 ښځې ساتئ، صحیح، ځکه څوک به زورور و نو خو بلا ډېرې ښځې دا پرسټیج و چې ستا سوره ښځې زما 100 ښځې دي، هلکه ته 100 ښځو سره څه کوې؟ یوه ښځه سړی نه شي سنبالولی، نو دا 100 ښځې 50 ښځې مې دي، دا د پرسټیج مسله وه. نو قرآن کریم دا تعداد کټکو فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا. دې آیت ته په دې تناظر کې ګورئ، دې معنا نه ده چې الله تعالی ګینې خلک انکارې کوي چې بس نور څه مه کوئ، ودونه کوئ او ښځې کوئ. نه الله دا راکټ یې کړه، هلته نمبر یې راکټ کړه، هلته خو څه کیپ نه و، نو دا یې په 4 نمبر باندې کیپ کړو چې بس دې نه سوا نشته. او دا هم اله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحده، که تاسو ځان باندې یېرېږئ ټول سره برابر انصاف نه وکړو نو بیا خو شریعت کې دا ښه کار نه دی چې سړی د یو نه زیات واده کوي. حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي ایما رجل نکح امرأتین فلم یعدل بینهما جاء یوم القیامة شقه مائل. چا چې دوه ودونه وکړل خو هغوی په منځ کې انصاف ونه کړو، یو له غوښه راړي چې باربیکیو کړي او بل له بینز راړي چې ته پیتي وخوره او یا ساګ وخوره. نبي علیه السلام فرمایي چې څوک دا عدل او انصاف نشي کولی د ده لومبنۍ سزا به د قیامت په ورځ دی، حساب کتاب به هم لا نه شوی، خو چې دی د قبر نه راوځي دی یو پیرلایز وي. نبي علیه السلام وایي دی چې قبر نه راوځي نو دی یو پیرلایز وي، دا نیم طرف بېشلي اهل محشر ای ته په خپله معلوم شي دا د دوه ښځو خاوند خو انصاف یې نه کوو، نو دا د قبر نه راووته لنګړاته روغه جا راه ہے، دا لومبۍ سزا ده د اکاونټبلټي نه وړاندې. نو نبي علیه السلام وفرمایل چې دی به پیرلایز راوځي. نو یو دا چې نبي علیه السلام تعداد راکم کړ او هغې هم کنډیشنل کړ چې دا هلکه وایي چې که عدل انصاف کولی شي او ستا تقاضا وي او ضرورت دې وي. او دویم دا چې په هغې معاشره کې د ښځې څه حق نه د هغې آپشن و. نبي علیه السلام هغوی ته ووایي ته انسان یې، ښځه هم انسان ده، څه آپشن شته د ښځې هم آپشن شته، تا نه تپوس کېږي نو د ښځې نه به هم تپوس کېږي. نو دا یې ورته ووایي. او درېیمه خبره چې د هغې زورور او مالدار سړی په هغې ګنده معاشره کې د یو سړي په لور خور به یې لاس کېښوده چې دا زما ښځه ده، نو ګوره مور پلار به هم په هغې اعتراض نه شو کولی او نه به هغې جینۍ اعتراض، ځکه سړی زورور دی، سړی زورور دی، ایا سړی مالدار دی. نبي علیه السلام وایي دا څه زناورتوب دی، دا انسان دی، دا انسان خپل حق لري، د خپل رایټس لري، فنډامنټل رایټس دي، دا خپل چوایس لري، دا خپل آپشن لري. نو دې نه به تپوس کې نو دا ګویا بله خبره شوه. نو پیغمبر علیه السلام مزید وفرمایل چونکې هغه معاشره کې د ښځې هېڅ سوشل سټیټس نو، فاینانشل سټیټس نو، څه ریزرو رایټس یې نو. نو نبي علیه السلام فرمایل چې کله نکاح کوئ نو لومبنۍ به د ښځې مرضي معلوموئ. او د دې وجې د دغې وجې مونږ لومبنۍ تپوس کوو د ښځې نه ډایرکټلي یا د هغې د ولي نه چې پلار دی یا یې رور دی یا یې تره دی، دا اصلیت یې هغې له ریسپیکټ ورکول دي، د هغه آنر کول دي چې ستا د خبرې لوی اهمیت دی په دې نکاح والا کانټریکټ کې.
دا یوه خبره او بله خبره ده چې نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې دا نکاح خو یو کانټرکټ خو دی څه شی او سوشل کانټرکټ دی او دا سوشل کانټرکټ دا فار لایف ټایم دی ځکه شریعت اسلامي د ټولو نه زیات خفه کېږي په دې طلاق باندې یو لیګل وی خو هر لیګل وی داخل خو نه یعنی لیګل وی خو به اپلای کې اله چې ډېر اشد ضرورت وي که اشد ضرورت نی نو لا ته او بیا نه ځي بیا خو به اخلاقیات دا فرست پرایورټي ده کیریکټر او نوبل کیریکټر دا فرست پرایورټي ده د خپله معاشره هغه برابرې په اخلاقیاتو باندې دې وجې نه فقها ورته ابغض المباحات وایي چې په لیګل ویز کې د ټول نه مبغوض او قابل نفرت شی الله په نظر کې دا طلاق دی او د هغې وجه دا ده چې دې سره توحیش کېږي د ښځې once again that's in respect of a woman دې کې ښځه سمپتایز کېږي ځکه روانې که په سړي کې هم وي خو د انساني معاشره داسې ده چې کله طلاق وشي خلک وایي ښځه کې به څه چل نو حالانکې دا سړی ارامي ښځه کې هېڅ چل نو د هغې عزت سره لوبې کېږي د دې وجې نبي علیه الصلاة والسلام پرې هم بد ومنل او صحابو ته وویل چې دا ګوره د خدای ډېر بد شي طلاقونه مه ورکوئ ښه نبي علیه السلام فرمایي تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين والذواقات نکاح کوئ د طلاق تصور د ذهن نه وباسئ ځکه الله تعالی انجوای کولو والا خلک په باب د طلاق کې نه خوښوي داسې انټرټینمنټ دی داسې انجوایمنټ دی دا خو لایف ټایم کانټرکټ دی نبي علیه الصلاة والسلام خطبې د حجة الوداع کې وفرمایل چې نساءکم د ښځو باب کې د خدای نه ویریږئ د ښځو باب کې خدای نه ویریږئ جعلهن الله تحت ایدیکم خدای دی ستا د لاسو د کنټرول لاندې راوستي دي اخذتموهن بعهد الله اوس دا پردی لور خور دا چې موږ په نکاح کوو نو خو خدای دغه رنګې جایز کړې ده یعنی د خدای په یو عهد او د خدای په یو لفظ باندې موږ اخلو نو دا آنر او رسپیکټ د هغې لفظ کول دي چې په کوم لفظ باندې دا تا د لپاره جایز کړې ده یا شریعت تا د لپاره جایز کړې ده نو چې ته ورسره زیاتی کې ظلم کې ورسره طلاق ورکې ته د خدای دغه لفظ توهین کوي دې وجې الله ورته تپوس کوي چې تا ته زما دا لفظ چې په کوم باندې دا ښځه جایز ګرځېده ادروایز په پریکټس کې خو د نکاح او د زنا هېڅ فرق نشته یو شی خو چې زنا کې څومره سنګین جرم دی که واده کړی نو شریعت ته په کاڼو یې سنګسار کا که واده کړی نه وایي 100 کوړې وله ورکړه هم هغه عمل په نکاح کې کېږي خو هغې باندې نه صرف ده چې تا ته سزا نه وي بلکې ثواب درته میلاویږي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې مسلمان چې نیت خالص کړي نو دی به ډوډۍ خوري خپلې لوږې ختمولو دپاره په هغې ورته اجر میلاویږي دی به اوبه څکي د خپلې تندې ختمولو دپاره په هغې ورته اجر دی به خپلې بیبي سره میلاویږي خو چې نیت یې خالص کړی دی نو دی به خپل هغه مقصد تقاضا پوره کوي خو په هغې ورته هم اجر میلاویږي لکه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایل چې وفي بصر احدکم صدقه کله چې د پرایویټ سپارټس اف باډي په طور د نکاح استعمالوي او خپل فلفلمنټ کې نو په هغې تعالی نو صحابو تپوس وکړو وی او یقضي احدنا شهوته له الاجر هلته وجه موږ خپل شهوت پوره کوو خواهش پوره کوو په دې هم خدای اجر ورکوي نبي علیه السلام ډېره معقوله خو ټولې خبرې معقولې کولې خدای ډېر په معقول انداز وکړه وی ارأیتم لو قضا شهوته فی الحرام دغه شهوت خو زنا کې هم پوره کېدی شي نو که په زنا کې پوره کړه نو بیا هغې به یې سزا به یې پې نو نبي علیه السلام بې بس اټومیټیکلي معلومه شوه چې په نکاح یې پوره کړه ثواب به یې پې داسې صحابه کرام په اسانه باندې پوه کړه یاره دا ډېر عجیبه سړی و خالق خورشید دا څنګه بندو وایا دا ډېر عجیب ګوره څنګه په حکمت یې هغه صحابه پوه کړه چې هغوی ورته وایي چې موږ شهوت پوره کوو په دې خدای اجر ورکوي نبي علیه السلام وایي دغه شهوت که زنا باندې پوره کړه نو بیا وایي سزا ده پې بس دې بل طرف ته یې راواړوه اپوزټ سایډ یې دا دی چې په حلاله دې پوره کړه اجر ده پې دا دپاره هم د بیبي دپاره دی هم نو یو خو دا چې دا کانټرکټ دی نو دې ته شریعت عزت ورکړه نو د دې له وجې دوه ګواهانې ولا لازم کړل بغیر د ګواهانو دا نکاح نه کېږي لا یصح النکاح الا بحضور شاهدین عاقلین بالغین نکاح جایز نه دی مگر اله چې دوه عاقلان بالغان ګواهان د هغې ګواهي وکړي اوس دوه عاقلان بالغان د هغې ګواهي نو جمهور وایي امام ملک امام شافعي احمد بن حنبل چې په نکاح کې غیر مسلم ګواه نشي جوړېدی نکاح کې غیر مطلق عیسائی یهودي هغه ګواه امام ابو حنیفه رحمة الله علیه فرمایي چې اسلام شرط په حدیث کې نشته
نو غیر مسلم گواه البته اولاد هغه چې مسلمان دی گواهی او که غیر مسلم پکې گواه شي نو نکاح منعقد کیږي خصوصا چې کله ښځه یا عیسایانه یا یهودانه نن تک عیسائی یهودي گواهی نکاح کانټراکټ باندې امام رحمت الله علیه فرمایي بیا هغوی وایي چې دا نکاح سوشل کانټراکټ دی او دا سوشل کانټراکټ دوه ګواهان غواړي نو یو ښځه یو سړی او دوه ښځه لکه په مالي معاملاتو کې یو سړی او دوه ښځه کافي ګواهان دي د قرآن کریم نص د بقرې پکې موجود دی خو آیا په نکاح کې هم یو سړی او دوه ښځې ګواه نو امام رحمت الله علیه فرمایي چې داسې جنایت خو نه دی دا سره حدودو کیس خو نه دی چې د ښځې ګواهي پکې نه کېږي نو چې یو سړی او دوه ښځې نو په هغې باندې هم نکاح جایز ده ګواهي جایز ده ځکه د دې مشابهت د مالي معاملاتو سره الزم سره مالي معاملات او مالي معاملات یو سړي او دوه ښځو ګواهي جایز ده هر چې په حدودو کې ده نو شریعت ځکه ناجایز کړي چې حدود خو سزاګانې دي څه شی دي سزاګانې او په دې سزاګانو والا کیس کې لکه مثلا د قتل په کیس کې څوک ګواهي وکړي نو کله داسې وي بیا خصوصا د پښتنو نیچر داسې دی چې هغه چا قتل کړی هغه معاف کړي خو ګواه نه معاف کړي دغسې دی نه نو شریعت اسلامي بیا د ښځې خیال ساتلی دی چې دا په ډسپیوټس کې نه راښکې دا په خون خرابو کې نه راښکې دا به جنګونو ته نه مخامخ کې د دې خو تحفظ لازمي دی چې ته دې قسمه ګواهانو ته مخکې کې خو د دې معنا ده چې ګولای ته مخامخ ودرې نو ته بد هم نه ښکاري چې ښځې ګولای ته مخامخ ودرې دغسې یا مثلا په دې کې مسله د زنا وي نو چې ښځه په دې باندې ګواهي کوي نو دا ښه ښکاري چې ښځه لګیا چې ما ولیده نو بیا دې سړي دا چلو کړو بیا دې ښځې ورسره دا چلو گویا شریعت وایي دا خو بېحیایي ده ښځه د بېحیا خبرې کوي نو دا به د بېحیا په خبرو کې نظام کې نو د دې وجې د حدودو نه دا یې د ګواهۍ نه ایستلې ده مالي معاملاتو کې ویلي فرجون وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل که یو خطا شي ګډوډه شي فتذکر احداهما الاخرى نو دا بله به ورته ریمایند کړي نه دا چلو فتذکر احداهما الاخرى نو anyhow یو دا چې دې نکاح ته کانټریکټ میلاو شي عزت میلاو شي دې دپاره دوه ګواهان ویل دي او دریم شی چونکې ښځې ته سټیټس نه ورکو نو شریعت اسلامي وي چې سمبولیک څنګه علامتي طور به دله څه ریسپیکټ ورکړي دا اوس په دې سکولونو کې ماشومانو ته ایوارډ میلاویږي نو خو یو کاغذي زما په خیال په یو روپۍ به کېږي په څه به کېږي په یو روپۍ دلته خو ما ته پته نشته خو په امریکا کې خو په ایلیمنټري سکول کې دویم کې دریم کې چېرته استاد ریوارډ ورکړي ماشوم ته نو هغه مور پلار هلته انګریزان دومره ډېر خوشحاله وي هغه یې دعوت کوي بیا دوستان له زما بچي وایي ایوارډ اخیستی دی نو موږ ورته وایو ملګري یم دغسې ایوارډ خو موږ په 10 روپۍ باندې 15 درکړو او ته دا لګیا یې $1 دې ولګول خلکو له دعوت نو اصل کې دا سمبالیک وي دا د کاغذ قیمت نی هغه عزت او ریسپیکټ دی چې د بچي ته میلاو شوی دی په سکول کې نو دغه رنګې دا مهر چې دی دا قیمت نه دی دا ځکه انسان خرڅېږي خو نه که مثلا یو انسان سپي هم شری دي لاس یې هم نشته بس داسې یو پنډو کې د غوښې صحیح هغه به خرڅوو که قیمت یې ختم شو هغه بیا هم پوره انسان دی د هغه انساني حقوق دي نو انسان دا خو ګویا سیلیبل کماډیټي نه ده د خرڅول شی خو نه دی نکاح کې دا مار چې کېښودی شي داسې قیمت دا کور خو نه دا سمبالک دی دا ریسپیکټ دی دا آنر دی چونکې ښځې ته آنر نه ورکوي دا معاشره کې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایه چې مهر وله مقرر کوي چې سمبالیک دې ته ریسپیکټ میلاو شي او دې ته آنر میلاو شي البته که په نکاح کې د مهر تذکره نه وشوه او لیټر آن ډسپیوټ پیدا شو نو بیا به اکارډنګ ټو کسټم فیصله به کېږي چې په دا قسمه خاندانونو کې ایوریج مهر هغه څومره نو چا به یې ښودی 1 لک بل چا به یې ښودی 50 زره نو بیا شریعت فیصله کوي نه په 50 زره ځکه دا لیس دی نه په 1 لک ځکه دا ټول نه اپ دی نو بس په دې میاشت کې فیصله وکړي وایي د 500 او د 100 زرو د دې په میاشت کې چې کوم فګر دی نو 75,000 څه فیصله به وکړي 75,000 دې ته مهر مثل وایي څه وایي ورته مهر مثل وایي ورته نو بهر ته دې لپاره چې ښځې ته ګویا ریسپیکټ او آنر میلاو شي اوس دا خطبه ویل دي لکه ما چې کوم بیان وکړو دا سنت دی نبي علیه الصلاة والسلام د نکاح نه مخکې دا خطبه په دغه انداز باندې ویله خو هغه شو کې عربي ویله ټول عربو ما خو پښتو کې بیان ځکه وکړو چې موږ ټول پښتانه یو پای پوهېږو نه نو الله تعالی فرمایي چې یا ایها الناس اتقوا ربکم انسانانو د خدای نه ویرېږئ د خپل پروردګار الذي خلقکم من نفس واحده هغه الله چې تاسو یو سول نه پیدا کړي آدم نه وخلق منها زوجها او دا هغه جوړه پیدا کړې حضرت آدم
او حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من ضلع الایسر د هغه د لیفت سایډ د رب نه پیدا کړه د پسلی او د پختانه پیدا کړه مینز ان الله ډي ان اے راوغست نو حوا دې ورکړه څه وکړه ډي ان اے راوغست تلته نو د حوا دې ورکړه صحیح شو او بیا هغه بي کړه او د هغې نه انساني نسل ګویا هغه روان شو وخلق منها زوج وبث منهما رجالا كثيرا الله تعالی د دنیا چې په انسانان نارینه او زنانه ډکه ده د یو ډوډۍ ډکه شوه چېرته ډکه شوه د دې یوې جوړه نو ورپسې الله وایي فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام د هغه خدای نه ویلېږئ چې د چا روی او خاطر یو بل ته مخکې کوي څوک چې چا سره زیاتې کوي نو هغه ورته وایي نه خدای ته وګوره دا کار مه کوه لږ زور سره نو الله وایي چې ته ما بل ته مخکې کښېنه ځان ته دې هم کله زه مخکې کړی یعنې موږ بل ته خو وو چې خدای ته وګوره دا کار خو راسره مه کوه نو الله وایي که بل ته ما وړاندې کړې نو چې ته چا سره زیاتې کړې نو زه ځان ته وړاندې کړم چې خدای ته وګوره چې دا کار به نه کوم دا زیاتې به نه کوم دا ظلم نو الله تعالی فرمایي په دې معامله کې خدای ته وګورئ فاتقوا الله الذي تساءلون به او ورپسې والارحام رشتو ته وګورئ نو د رشتو پخوا زموږ مشرانو به د رشتو ډېر خیال ساته اوس خو رشتې هم بې قدره شوې که خله رشته نو الله تعالی وایي خدای ته وګورئ رشتې ته وګورئ د رشتو بې حرمتي مه کوئ د خدای د احکام هم بې حرمتي مه کوئ واتقوا الله الذي تساءلون ان الله كان عليكم او الله تعالی فرمایي چې که ته ځان هوښیار کړې چې زه به خبر وکړم چاته پته نه الله وایي زه خو 24 ورته اواز کوم چې ته څه کوې ان الله كان وردا ډېر د وارننګ الله وایي ان الله كان عليكم رقيبا رقیب دا چیسنګ کوي پولیس کوي چې په رواني انټيليجنس رواني دې ته رقیب وایي الله وایي دا تا چیس کوم د شپې او د ورځې څنګه وهو معكم اينما كنتم وهو معكم اينما كنتم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول المنافقين متعلق الله تعالی وي چې دا منافقان وګوره د دې خپل قومي په سر باندې ولاړ دي حالانکه هغه غلا کړې ده څه کړي غلا یې کړې ده خو چونکې دی قومي غیرت اغوستي چې دا زما عزیز دی نو د هغه په سر ولاړ دي وایي چې ملامته نه شو چې خاص تاسو هغې عزیز غلا کړې وه نو ټول به وشرمېږو نو الله تعالی وایي دا بې غیرته خلک چې دي نو دا د خلکو نه شرمېږي د خدای نه نه شرمېږي يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله دی د خلکو نه شرمېږي نو په دروغ باندې ګواهي کوي ولا يستخفون من الله د خدای نه نه شرمېږي چې دا دروغ نه وي او حق خبره وکړي او الله معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول پیغمبر علیه السلام الله خبرې د کیس نه وړاندې چې زه خو دی سره وملته موجود وم چې دی د شپې میټینګ کوي چې سبا به ټول قسمونه کوي چې د غلا نه ده کړې داسې ارامیانو منافقین الله تعالی وایي زه خو دی سره وم چې دی د شپې میټینګ کو إذ يبيتون ما لا يرضى من القول او الله تعالی ورته وایي چې انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس بما اراک الله پیغمبره د دې منافقانو د روایت په نوم دا حرامیان دي دوی دروغ وایي دوی په قومي تعصب باندې ولاړ دي داسې ورته الله تعالی وایي نو خبره مې دا کوله چې اوس دغه نکاح څه شی ان الله كان عليكم رقيبا الله تعالی وایي ګور تاسو واچ کوم او چیس کوم 24/7 په تیاره کې دی هم چیس کوم او ګورم درته چې ته څه کې الله تعالی ما سره مونږ پښتو کې ما سره انټي پینټ مکوا وایي دا څنګه چې ما سره انټي پینټ مکوا بس د پوزې په سمیره باندې سوام نو هغه کار کوا غني و ډبل کړل کوم داسې لو ان الله كان عليكم رقيبا څو ګور تا واچ کوم چې ته څه ادا شي وتا پوس کوم نو بیا دغسې مسله ده نو سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم وقال أيضا صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال أيضا صلى الله عليه وسلم 4 من سنن المرسلين الطيب والسواك والنكاح والحياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. خطبه ویل شو سنت عمل دی گواهان دبوی قاری جانا لمسه او د نبی حسین پلار اخبار حسین سے او مہر بوی
وتولي سره زر او دا زمونږ دوست د احسان سے احسان الله او د خور ده کرن او د وارث سے محمد اسماعیل نه احسان الله سے تا د خپل خور کرن چې دا ستاره پلار د محمد اسماعیل سے لور ده او په دې نامه د هغه بل لور نشته لونه خو به وي په دې نامه د هغه بل لور یا د هغه دوه لورو کرن نوم خو نه دی د کرن په نامه باندې دا یو لور ده دا کرن چې د محمد اسماعیل سے لور ده او په دې نامه د هغه بل لور نشته په بدله د اووه تولې سرو زرو مهر کې تا دې نوید حسین ته ورکړې ده جزاک الله نوید دا کرن چې د محمد اسماعیل صاحب لور ده او په دې نامه د هغه بله لور نشته په بدله د اووه تولې سره زر مهر کې په حضور د دې دوه ګواهانو قاري جان عالم صاحب او اقبال حسین صاحب دا قبوله کړې ده یو وار بیا دا کرن چې د محمد اسماعیل صاحب لور ده احسان الله صاحب تا په بدله د اووه تولې مهر کې په نکاح صحیح شرعي محمدي سره دې نوید حسین ته ورکړې ده نوید حسین دا کرن چې دا لور ده د محمد اسماعیل صاحب او په دې نامه شریکه د هغه بله لور نشته په بدله د اووه تولې مهر سرو زرو کې په نکاح صحیح شرعي محمدي سره په حضور د دې دوه ګواهانو اقبال حسین صاحب او قاري جان الله صاحب تا قبول کړې ده الفاتحه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين یا الله دا کوم نکاح جو شو خدای تعالی برکت وکړي کریم خدای دا نوې جوړه چې کوم په یو ځای کېږي الله تعالی دې ټول برکتونه ورکړي خدای دوی له ورسره ډېر خوشاله ژوند ورکړي الله تعالی دې له رفاهیت ورکړي پروردګار الله دې صالح اولادونو باندې ونوازي الله تعالی دا دواړه خاندانونه چې په دې رشته کې یو ورسره وتړل شو الله دا دواړه خاندانونه په دې رشته باندې خوشاله کړي الله دواړه خاندانونه په دې رشته باندې خوشاله کړي خدای دې یو ورسره قلبي دې لګاو پیدا کړي قلبي دې لګاو پیدا کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام به یو دعا کوله په رفای والبنین خدای د خوشاله ژوند دې جوړه او خدای اولاد ور صالح ورکړي نو موږ د نبی علیہ السلام دعا کوو چې الله په رفای والبنین الله په رفای والبنین الله په رفای والبنین الله تعالی دې ټول حاضرین ته هم د اورور او د خور زمون د ورور خور نبی زمون ورور دی او کرن زمون خور ده د دې دا رشته الله تعالی دې ټول ته مبارک کړي ځکه چې دا سنت تقاضا باندې یو رشته چې موږ وکړه او سنت باندې الله خوشاليږي رسول پاک موږ هم خوشاله یو الله تعالی دا خوشالي ټول ته نصیب وکړي پروردګار تاسو هم ټول له خیر او برکت درکړي وصلی الله تعالی علی خیر